الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف شوق سروای. قابل قدر معزز مسلمانان ورونو، الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی، د په هر یو وخت کې په یو امتحان کې تیریږي. که خوشحالي راځي نو هم دا د الله جل جلاله د طرف نه یو امتحان دی، او که سختی راځي تنګي راځي نو دا هم د الله جل جلاله د طرف نه امتحان دی. خو کامیاب انسان هغه دی چې کم یو په دې امتحان کې کامیاب شي، او دغه د الله جل جلاله د طرف نه دا تنګي او د الله جل جلاله د طرف نه ظاهري طور باندې دا غمی د په خوشحالي سره واخلي او عام معمول کې د الله جل جلاله د ذات نه مایوس نشي، دا انسان کامیاب دی. بیا الله جل جلاله انسان ته دا هم یو امتحان ورکړی دی چې د ښه عمل او د بد عمل تمیز یې ورکړی دی، چې ښه عمل کې او که بد عمل کې تا ته دا امتیاز درکړی شوی دی د بد او د ښه د پیژندو. په دې کې الله جل جلاله د انسان امتحان اخلي. که ښه عمل دکاو په دې امتحان کې کامیابی، که بد عمل دکاو نو ته په دې امتحان کې د الله جل جلاله د طرف نه ناکام. ځکه چې ښه کار کول دا د الله جل جلاله حکم دی چې ته ښه کار وکړې نو د الله جل جلاله رضا ستا نصیب شوه، او که چېرې بد کار وکړې نو دا تا ته د شیطان د طرف نه یو حکم دی، تا د شیطان رضا مقصود کړه، لہذا په دې باندې الله جل جلاله ته په دې امتحان کې فیل کړي. بیا د دغه نیکو عملونو د وجنه د انسان موافق د الله جل جلاله د طرف نه فیصله کیږي، د دغه بد عمل د وجنه د الله جل جلاله د طرف نه د برنه په انسانانو باندې فیصله کیږي. د انسانانو حالات بدلیدل دا د انسانانو په لاس کې دي. مطلب د خبره دا دی چې قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. په وچه او په لمده کې چې کم فساد خوريږي، کم انتشار پیدا کیږي، کم حالات خرابيږي، دا د انسان د خپل لاسو کار دی. که په ما باندې بیماری راځي نو دا هم زما د لاسو پیداوار دی، که په ما باندې عذاب راځي دا هم زما د لاسو پیداوار، که په ما باندې راحت او خوشي راځي
اطمینان او سکون ما ته حاصلېږي، دا هم زما د لاسو پیداوار دی. نن په معاشره کې چې کومه وبا راځي، کومه بیماری راځي، دا د دې انسانانو د لاسو پیداوار دی، د انسانانو د خپل عمل فیصله ده. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په وچه او په لمده باندې چې کوم فساد خورېږي، کوم فساد پیدا کیږي، دا د انسانانو د دې خپلو لاسو پیداواري. یو انسان دې دا نه محسوسوي چې زه که چېرې ګناه کوم نو د دې ګناه هغه نقصان به صرف ما ته رسي. نه، الله جل جلاله ارشاد فرمایي تا ته خو به رسي د دې ګناه نقصان، ولیکن ستا د وجې نه دا نقصان په دریاب کې چې کوم ځناور دي، په دریاب کې چې کوم میان دي، هغې ته هم ستا د وجې نه دا نقصان رسي. نورونو په دنیا کې چې څه قسم حالت راځي په انسان باندې، دا د هغه د عمل د وجې نه راځي. که په دنیا کې ښه حکمران په انسانانو مسلط کیږي، دا د دې عمل دی. الله جل جلاله د انسانانو سره د حق عمل موافق فیصله په هغې باندې وکړي. که ښه حکمران راځي د هغې عمل دی، که بد حکمران راځي د هغې عمل. او بیا د دې ګناه د وجې نه الله جل جلاله انسان ته سزا ورکوي، خو بعضې سزا داسي چې انسان ته پته لګي او بعضې سزا داسي چې انسان ته پته نه لګي. درې قسمه طریقې دي د الله جل جلاله د ذات د طرف نه د سزا ورکولو انسانان. چې کله یو انسان په ګناه کې اخته شي او دی دا ګناه نه راوځي، پکار دای چې دی ګناه وکړي او توبه وباسي. انسان د الله بنده دی، چې چا پیدا کړی دی هغه یې ګناه معاف کوي چې توبه وباسي، الله جل جلاله ته وجاړي، توبه وباسي، خبره ختم، ګناه معاف. خو لیکن که چېرې دا انسان توبه نه وباسي او پرمختګ کوي په خپله ګناه کې، مخکې روان دی، نو الله جل جلاله اولنۍ سزا دای چې نقد سزا ولور، نقد سزا. خلکو ته هم پته لګي یاره که دا کار مې نه وی کړی نو دا چل به نه وی شوی، خو چونکې دغه کار مې وکړو لهذا دا کار د هغې وجې نه وشو، دې ته ویلی شي نقد سزا. یعنی فورا الله جل جلاله هغه کس ته څه نقصان هغه مخې ته راشي، بس د هغې هغه سزا الله جل جلاله دنیا کې د هغه نه واخلي، بس خبره یې ختمه شي. چې انسان ته دا سزا میلاو شي نو دا ګورې ښه خبره ده. ښه خبره په دې ده چې که چېرې دا سزا د انسان ته نه میلاویږي او د توبه هم نه وباسي، په دې خپله ګناه کې مخکې ځي نو ده ته یو ډیری جمع شي د ګناهونو، د هغې وبال هغه هم دقه شان ډیری جمع شي. بیا انسان ته که چېرې په یو ځای باندې د هغې وبال هغه سزا په هغه باندې پرېوځي نو بیا انسان خراب دی. نو الله جل جلاله اولنۍ سزا د انسان ته نقد ورکي. بیا که چېرې دا انسان نه سمیږي نو په دویم ځل باندې چې سزا الله جل جلاله ورکوي نو تاخیر پکې پیدا کی. تاخیر پکې داسې پیدا کی چې دی ګناه کوي، الله جل جلاله پې رحم کوي، صورته نه وایي، ګناه کوي تر دې پورې چې دی کله بوډا شي نو الله جل جلاله یې راونیسي. الله جل جلاله په خپل عذاب کې راونیسي، په یو نقصان کې الله جل جلاله راونیسي. که د کور معامله ښځه ورته چې کوم دی نو خدای پاک سره کړي، بوډای خو د ښځې معاملاتو څه درست نه، بچي ورته خدای پاک په کور کې لیونی کړي، خبره چې کوي بچي نه اوري، په معاشره کې ورته خلک لیونی کړي، دې ته ویلی شي تاخیر سزا. الله جل جلاله ورته صبر کوي، وروسته یې پکړو او بیا دغه سزا چلیږي چې توبه نه وباسي. دریم قسم سزا چې الله جل جلاله ورکوي نو هغه سزا په دې شان سره ورکوي چې آخرت ته وسپاري. دا بنده دا به زما خواله راځي که نه چې ته راشې بنده زه به تا سره بیا ګورم او
ستا د پاره چې کوم سیزونه ما تیار کړي دي نو هغه به تا ته دلته میلاوي. نو د الله جل جلاله د سزا ورکولو درې سټیپونه چې کوم یو انسان توبه نه وباسي هغه په خپل ګناه کې مخکې ځي نو الله جل جلاله په دې قسم عذاب سزا ورکوي. اوس په انسانانو باندې یو بیماری راتلل دا د الله جل جلاله د طرف نه یو نعمت هم دی په یو شکل سره یو نعمت هم دی. نعمت په دې شان سره دی چې الله یو مثلا یو کس ته هغه بیمار شو نو ډاکټر لا بوستلی شو هغه ورته ووایي چې یاره د ده به مونږ اپریشن کوو دی به مونږ سیرو د هغې نه بعد د کې چې کومه ګنده وینه ده یا چې کوم دی نو دی یا غوښه داسې وایي دا مونږ د ده نه راوباسو هله به د صفایا کي. اوس څوک به دا ووایي دې مریض ته چې ستاسې ډاکټر ظلم وکړه څوک به ورته نه وایي چې ستا سره یې ظلم وکړه ولې ستا آینده ژوند هغه ډاکټر هغه وایي چې په اطمینان سره تېر شي. خو که چېرې دقه مریض اوس واویلا شروع کړي چې نه ما له دې اپریشن څوک نه کوي زه به دغه شانتې ګرځم دا مریض قریبه ده چې د دې درد د وجې نه د دې زخم د وجې نه مړ شي ختم شي. ها ډاکټر ورله اپریشن هم وکړو بیا یې ورته پرهیز ولیکه چې دا به کې دا به نه کې او هغه پرهیز هغه نه کوي بیا هم دا سړی په نقصان کې دی به خرابي. الله جل جلاله په مسلمانانو باندې بعضې تکالیف د دې دپاره راولي چې د دې اپریشن وشي د دې صفایا وشي چې دیو صفا شي دیو چې کومو ګناهونو کې اخته دي دا ګناهونه د دیو نه ورېږي. خو د دې نه مخکې دا خبره چې دا بیماری یا وبا یا عذاب په انسان باندې راځي نو دا ګورئ د ده د عمل د وجې نه راځي. د عملونه دومره کړي ناکاره عملونه د دومره کړي چې الله جل جلاله د هغې صفایات نن چې کومه وبا عامه ده کرونا وایرس نو دا وبا یا دوه رایې دي یو خلک وایي چې دا خو اصل یو څیز دی او خلکو چې کوم دی نو عام کړی دی یو رایه دا ده. دویمه رایه دا ده چې دا حقیقت دی خو به هر حال تاسو به دې خبره سوچ وکړئ یا د غیرو میشن دی یا حقیقت دی. په دنیا کې خو موجود ده که موجود خو ده که نه لګېدلې خو ده که نه چاته اوس چې ولګېدا میشن شو د غیرو سازش شو که هر څه شی شو قرآن اوس په د دې نه د بچاو دپاره څه کول غواړي که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. په دنیا کې الله جل جلاله داسې یو بیماری نه در رالیږلې چې د هغې دپاره یې دوایي نه در رالیږي. یعنی چې کومه دنیا ته بیماری راځي الله جل جلاله د هغې دپاره دوایي هم رالیږي. خو بعضو دوایانو باندې مونږ پوهیږو په بعضو دوایانو باندې مونږ نه پوهیږو ځکه چې نه پوهیږو نو لا علاج مرض چې کله په دوایي باندې پوهه نه شو نو مونږ ورته ووایو لا علاج مرض د دې علاج نشته. خو بعضې څیزونه داسې دي چې که چېرې مونږ په قرآن مجید کې د هغې مطالعه وکړو په قرآن مجید کې لا علاج مرض نه دی. د هر یو مرض دپاره الله جل جلاله قرآن کې روحاني علاج را لېږلی چې کله ته دا وې که بیماري ورته لګېدلې د الله به ختمه که بیماري ورته نه ده لګېدلې الله جل جلاله وتعالی د هغې نه حفاظت کوي په امن کې به دې ساتي. اوس چې کله دا وبا ده نو په دې خبره باندې هم موږ له ځان پوهه کول پکار دي چې دوه قسمه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې مونږ دا اسې ګپ وګڼو چېرې دا خو د غیرو سازش دی او بس هېڅ توجه نه ده پکار دی ته او بس خپله زندګي عامه چې څنګه مخکې مونږ تېروله هغه شان تېرول پکار دي. دا خبره غلطه ده. دویمه رایه دا ده چې په ځان باندې بالکل یو وحشت تاریکه یو خوف او ویره تاریکه په هر وخت کې هسې نه چې ما ته ولګي یاره ما ته خو به رالګېدل نه وي پوزه مې بهېږي سینه مې خرابه ده هسې نه چې ما ته ولګي یو داسې دا شی هم غلط. تو الله جل جلاله مسلمان پیدا کړی او خپل ذات ستا دپاره رب ګرځولی د مسلمان دپاره
د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د یو ذات موجود دی رب العالمین چې په کوم وخت کې دته تکلیف راځي هغه ذات وایي زه حاضر یم تا ته ته زمانه وغواړه ستا دپاره به زه هغه څیز پوره کوم. مونږ به اوس په دې حالاتو کې څه چل کوو دا خبرې زما دپاره مناسب دي چې زه تاسو ته وکړم دا خبرې. بعضې خلک دا خبرې ډېرې هلکه اخلي ډېرې پستې غونده کې عام معمول سره دا اخلي چې یاره هېڅ ضرورت نشته دی د دې خبرې د کولو هسې چې کوم دی نو وحشت پیدا کېږي د دې خبرو ضرورت نه دا خبره په ذهن کې کېږي چې دا بیماری شته دی موجود ده دا بیماری شته موجود ده د دې دپاره چې حکومت کوم تدابیر د حفاظت ګرځولي دي هغه پکار دي چې انسان پې عمل وکړي دا داسې وانخلي چې ما پرېږده د اوسه پورې چې کوم دی نو زه څنګه ګرځېدم اوس به هم دقه شانتې ګرځم او چې الله جل جلاله د څه نه مرګ لیکلی نو بس په هغې به مرم او دې خبرو ته توجه نه ده. دا خبره غلطه دا د قرآن خلاف ته چې یو انسان دا خبره کوي چې زما دپاره د څه نه مرګ لیکلی شوی دی د هغې نه به مرمه مړه دې خبرو ته توجه نه ده پکار. ولې ته د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه لوی سړی چې پیغمبر په یو جنگ کې دوه زغرې اغوندي د څه دپاره د خپل حفاظت دپاره د خپل حفاظت دپاره دوه زغرې اغوندي زغره به یې د دې دپاره اغوستله چې د تورې ګزار رامندې اثر ونی نو پیغمبر ولې دوه زغرې اغوندي هغې ته ولې دا پته نه وه چې د څه نه زما مرګ لیکلی شوی دی نو زه به د هغې نه مرم ښه پته وه پیغمبر لیکن حفاظت د هغې دپاره تدابیر او اسباب مهیا کول دا لازم دی په انسان باندې. بیا دې څوک تر اوسه پورې دا چا ویلي دي چې هغه تږی شوی دی او هغه ووایي چې یاره زه اوبه نه څکمه چې د څه نه زما مرګ لیکلی شوی دی زه به چې کوم دی نو مرمه او اوبو ته څه ضرورت نه چې کله انسان تږی شي نو پخپله ورشي او اوبه وڅکي ولې دا د ده ضرورت دی چې وږی شي انسان روټۍ وخوري ولې دا د ده ضرورت دی. دغه شان احتیاطي تدابیر استعمالول د احتیاط په تناظر کې چې هسې نه زه په دې مرض کې مبتلا شمه دا لازم دی په انسان باندې. تر دې حده پورې بعضې علماو لیکلي دي چې یو انسان ته مثلا یو بیماري د شوګر دته ولګېده او دی وایي چې د څه نه مې مرګ لیکلی شوی دی زه به چیني خوږه او چې کوم وریجې غټه غوښه هر څه استعمالوم او پرېږده بس که مرمه نو د دې نه مرمه. سبا د قیامت په ورځ باندې یره د دې خبرې ده چې الله جل جلاله ورسه حساب کتاب ونه کړي چې تا له ما دومره جسم درکړی و تا حفاظت ولې نه کاو تا خودکشي کړې ده تا خپل ځان په خپله هلاکت ته وررسولی ده. قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي ای خلکو تاسو په خپله باندې ځان هلاکت ته مه غورځوئ ځان په خپله په هلاکت کې ما چوي بلکې د خپل ځان د جسم د خپل صحت د خپل کور والا ماشومانو د معاشرې د هغې حفاظت وکړي. نو حکومت کوم تدابیر د دې نه د بچاو دپاره ویلي دي نو دا بجا اوري د دې لازمي ده. ګوره که یو انسان شرعي مسله دا ده که یو انسان د غیرو په ملک کې هم وخت تېروي د کافرانو په ملک کې او د کافر حکومت د طرف نه دته یو حکم جاری شي ته به دا کار کوي او هغه حکم د شریعت د یوې قاعدې د یو اصولو خلاف نه نو په تا باندې واجب دي په تا باندې لازم دي چې هغه حکم ته ومنې. اوس حکومت ویلی دی چې تاسو په صابون باندې لاسونه اینځئ 5 وخته چې اودس کوئ نو دا څه بده خبره ده کول پکار دي که نه صفایي نه ده. حکومت ویلی دی چې تاسو ګیر چاپېره ماحول کې د صفایي خیال ساتئ دا څه بده خبره ده دا کول پکار دي. وایرس نشته دی چلو نو چې دا احتیاطي تدابیر سړی وکړي نو ثواب به ورته هم میلاویږي ځکه چې داسې دي د پیغمبر خدا سنت دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې صفایي نیم ایمان دی. که حکومت دا اډر جاری کړي چې تاسو ماسک لګوئ دا څه بده خبره ده د دوړو نه به ستاسو بچاو وي که چېرې بیماري نو د دغې ګندګۍ نه د دې پالوشن نه چې کوم دی نو ستاسو به څه کړي بچاو کړي. ښې خبرې دي لہذا کومې خبرې چې د حکومت په طرف نه لاګو شوي دي په هغې باندې موږ عمل وکړو. دا چیز موجود دی
خو یره په زړه کې پیدا نه کړو. د مؤمن دپاره تاسو ته مخکې ما ووي لوی شان دا دی چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. کوم یو انسان هغه چې د الله جل جلاله په ذات باندې توکل وکړي فهو حسبه، دقه الله جل جلاله د ده دپاره د هر یو مرض نه د هر یو څیز نه کافي کړي. الله جل جلاله د ته حفاظت ورکوي. زمونږ دپاره اوس څه پکار دي په دې معامله کې؟ په دې معامله کې دقه کار پکار دی چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت د دې عام طاعون په هغه وخت کې راغلی او په لکونو خلک په هغه طواعینو کې چې کنه 15 طواعین هغه مشهور دي، هغې کې مړه شوي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې راغلی دی. په زرګونو صحابه کرام په هغې کې چې کوم دی شهیدان شوي دي د هغې وبا د وجې. نو د هغې دپاره څه اعمال دي دلته کې ما لګولي هم دي په دې ځای کې، که چا نه کتلي دا دې وګوري. زه تاسو ته یو پیر وایم په کورونو کې هم دا شروع کوي تر اوس نه چې الله جل جلاله زموږ حفاظت وکړي. الله جل جلاله د هر قسم بیماری نه که دای او که نور راځي او که دنیا کې عام کېږي ټولو نه الله جل جلاله زموږ حفاظت وکړي. په توجه سره دې ته تاسو غوږ کېدئ. 3 دعاګانې تاسو پکې کومه یوه ویلی شئ. اولنۍ دعا دا ده چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اے الله جل جلاله دا الله نوم دی واغسته چې الله جل جلاله داسې ذات دی چې دا هغه نوم چا واغسته نو د هغه د نوم د وجې نه دته په دنیا کې هېڅ یو څیز ضرر نشي رسولی. په دې کې د چا څه شک شته؟ نشته دی که نه. او د پیغمبر په خبره کې څه شک پکار دی؟ نه دی پکار. نو چې پیغمبر ووایي چې څوک د ترمذي روایت دی 3 ځله دا دعا وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دته به په هغه ورځ باندې هیڅ یو څیز ضرر نه ورکوي. په دې باندې زموږ یقین دی ان شاء الله چې دا دعا مونږ وایو هیڅ څیز به مونږ ته نقصان نشي را رسولی. دا دعا به تاسو یاده کوئ. ما د ځان سره لږې راوړي هم دي، دا د ځان سره بیا څوک واخلی ویسی چاته ضرورت او چې چاته یادي بل څوک تی ویسی. یو دعا دا ده. دویمه دعا دا ده الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. مطلب دا دی چې ټول ثنا صفت هغه ذات دپاره دي عافاني مما ابتلاك به چې ما ته عافیت را کړی دی، ښه ښکلی ژوند دې را کړی دی، د بیمارو نه محفوظ کړی ما، هغه بیمارو نه زه محفوظ کړی ما چې کومو کې نور خلق اخته کړي دي. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فضیلت ما ته را کړی دی په هغه خلکو کې چې کوم خلق الله جل جلاله په دنیا کې پیدا کړي. نو ګوره دا څومره عجیبه دعا ده چې کله مونږ دا وایو الله جل جلاله مونږ د دې بیمارو نه که کرونا وایرس دی او که هر څه شیز دی الله جل جلاله محفوظ کوي. درېمه دعا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اے الله جل جلاله زمونږ نه اوچته که دا عذاب دا وبا او دا بلا زمونږ نه اوچته که چې دا مونږ غواړو الله جل جلاله به زمونږ په مونږ باندې رحم کوي. الله جل جلاله نه چې انسان غواړي الله جل جلاله دعاګانې قبلوي. بل د هر یو مونځ نه بعد آیت الکرسی خو تاسو له ماشاء الله ټولو له درځي که نه. یو پیر آیت الکرسی وایو هغه په دوانو لاسونو باندې شوک کوو په ټول بدن باندې راکاږو. که په کور کې چېرته مونځ وکړو نو په کور کې چې څومره افراد دي ماشومان دي زنانه دي په هغې ټولو باندې شوک کوو. الله جل جلاله به زموږ حفاظت کوي. دا اذکار دا خو زما استاد دپاره دي چې څوک یې ویلی شي. کوم ماشومان دي او هغه دا اذکار نشي ویلی نو هغه دی دا دعا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. دا دی په یو چټۍ باندې ولیکي دا هغه را بند که تعویض ته جوړ که وی ګنډه او ماشوم ته یې په غاړه الله جل جلاله به د دغې ماشوم هم حفاظت کوي. دا ما په دې کې لیکلي دي دې چټ کې تاسو بیا وګورئ. او بل د الله جل جلاله در کې دعا وغواړو چې الله جل جلاله مونږه حفاظت کې وساتي. بله خبره استغفار تاسو ته ما ووایي چې انسان باندې څه قسمه حالت راځي دا د ده د لاسو پیداوار دی. نو مونږ استغفار د الله جل جلاله در کې الله ته چې کوم دی نو
توبه وباسو د خپل ګناهونو نه او رجوع الله جل جلاله ته وکړو الله او د نوافل اهتمام دغه شان چې حکومت کم تدابیر احتیاطي هغه ذکر کړی دي په هغې باندې هم عمل وکړو الله جل جلاله دې موږ ټول مسلمانان د داسې قسمه د وباانو نه الله جل جلاله دې زموږ حفاظت وکړي او الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي د دې اعمالو